نوجوانانو په وړاندې هم دی چې هغې بلنګو بالا وعدې وکړلې خو څه پکې وکړله ما ته یو کس ثابته کړي چې د پی ټي آی حکومت دلته تقریبا په دې دغه باندې دا 12 کال د حکومت دی په دې صوبه باندې خو داسې دې راته یو منصوبه وښیي داسې دې راته یو روزګار وښیي داسې دې یو نوجوانان یو دغه وښیي چې موږ له روزګار راکړی دی یو داسې میګا پراجیکټ راوړی دی چې په هغې باندې کار شوی دی ملګرو دغه دورونه تاسو ته ټول مخامخ شولو او بیا د دې نه مخکې لاړ شئ 12 کاله مخکې لاړ شئ ځان ته د خپلې پارټۍ د قایدینو جناب افتاب احمد خان شیرپاو صاحب او د جناب سکندر حیات خان شیرپاو صاحب هغه دور هم مخې ته کېدی او بیا د دې سره موازنه وکړئ نو تاسو ته په خپله پته ولګي چې دا د دې حلقې دپاره څوک ښه دي د دې ضلعې دپاره څوک ښه دي د دې صوبې دپاره څوک ښه دي د دې حقوق څوک راوړی شي نو هغه صرف او صرف زه د دعوې سره دا وایم چې زموږ ملي مشر جناب افتاب احمد خان شیرپاو صاحب دی او جناب سکندر حیات خان شیرپاو صاحب دی ملګرو زما دغې څو خبرې تاسو ته مخې ته وي دلته ملګري بار بار وایي ما ته دا خبره کوي ته خبرې ډېرې کې خو جذباتو کې راځو یو خبره پسې بله را یادېږي پسې کوې خو ملګرو زه دا خپلې خبرې مختصر کومه زه اوس دلیل حاجي صاحب ته خواست کومه چې راشي